چې د مقبره د سید شریف مقبره ده د سید شریف مقبره چې د زموږ سیدوالو ته وقف شوی و د سټیټ ته وختونه په هغې کې دوی خورد برد وکړو څنګه یې واړولې ځمکې واړولې څوک وایي زما ده څوک وایي زما ده څوک وایي زما ده مونږ بیا هم قانوني لاره راواغسته قانوني لاره یو داسې راواغسته چې په ام پی ای پسې لاړو سوال مینت یې ورته کوو جولۍ یې ورته غوړوله چې هلکه ځه دا ملکیت د دیو دی خو مونږ په سیکشن 4 ولګوه دا ځمکه چې ده که تا هر څنګه دې واړولې ده که ځان سره انتظامیه یو دغه کړې ده یو ځای کړې ده او په هر جوړې اخیستې ده خو مونږ تاسو ته ریکویسټ کوو چې دا مقبره چې ده دا مو ازاده کوي او دې باندې سیکشن 4 ولګوئ دلته تاسو عیسایي له دلته مقبرې له ځای اخیستی شئ عیسایان پکې ښخې کېږي زمونږ د سیدوال چې زمونږ خپله مقبره وه او په هغه مقبره باندې مونږ ولاړ یو په هغې باندې مونږ تا ته منت کوو چې هلکه سیکشن 4 پې ولګوه سجاد نومې دی زمونږ د سیدو دی ډېر کشر ماشوم زمونږ ورور دی هغه سهار ډیوټۍ له روانو خوازه خیلې ته په موټر سایکل باندې د مکان باغ کې ډزې وکړې بیا راکوشو په سټیکونو باندې ولې او دوه موټر والا پسې رالل هغې وال د کور خبره نه ده کړې د خپل دیوال خبره نه ده کړې خو د مقبرې او د قبر خبره یې کړې دا خلک راځي په دې کې دا ځای په ځای کې پکې دا بادیانې شروع دي څوک وایي دا خټ زما دی څوک وایي دا غر زما دی نو موږ د مقبرې خبره کوو د قبر خبره کوو د خپل کور خبره نه ده کړې خو دی په دې مقبره کې دې سټیج ته پیرت وختلی دی او نن په هغه باندې ډزې وشوې او هغه ووالی شو یوازې زموږ د سیدو مقبره نه ده دې ته د فیض آباد نه کس راځي دې ته د امانکوټ نه راځي رحیم آباد نه راځي لاوارثه ورته راځي ټیک ده که نه دا خو منې د دې نه علاوه په دې کې د پښتنو جایداد دی ټیک ده که نه کله چې هم لکه تاسو سوچ وکئ که نه اوس زموږ سیدو تاڼه ده د سیدو تاڼې سره خوا کې زموږ کور دی که فرض که دې تاڼې ته زموږ د کور ضرورت شو په دې به سیکشن 4 لګي که نه زموږ د حق دپاره ځکه دا خو سرکاري ځای دی که نه مقبره ده که نه ټیک ده په دې باندې دې هم سیکشن 4 ولګي سمپل خبره ده سیکشن 4 پې ولګوئ ټیک ته د چا چې څه حق کېږي هغوی له د هغو حق ورکوئ زه په خپله د پي ټي آی کارکون یم زما لاوډ نو چې د هغه وخت نه د عمران خان فین یم ټیک ده خو خبره دا ده خبره به د حق کوو د حق خبره به کوو که نه د حق ملګري یو ټیک ده نو خبره دا د سیکشن 4 دې پې ولګي که د پښتنو جایداد دی پکې که د باز خان جایداد دی د هر چا جایداد هغې سره زموږ څه کار نشته بس په هغې د سیکشن 4 ولګي هغوی له د هغوی قیمت